حدیث کې د لعنت یو څو اسباب راغلي چې الله تعالی باغی باندې خلق باندې لعنت کوي. لوی سبب چې باغی کې دی یو سود دی. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ابو داود حدیث دی چې نبی علیہ السلام وی الله تعالی به سود چې کم سړی خوري او کمه به بل باندې خوري او څوک پکې لیکل کوي او څوک پکې گواهی کوي نو الله تعالی باغی باندې لعنت کړي. سود د لعنت سبب دی. خو به نو ورځي د سود دویم لوی سبب چې دی نو هغه حدیث کې راځي ملعون هغه سړی په لعنت کې دی من عمل عمل قوم لوط. سړی د لوط علیہ السلام د قوم عمل وکړي کله نارینه صحیح او کله زنانه صحیح الله تعالی به دغه سړی باندې لعنت کړي. هغه خزه باندې الله تعالی لعنت کړي دی په هغه خزه باندې لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. بخاری دویم جلد کې نقل. الله تعالی په هغه خزه لعنت کړي دی چې خالد لګي. څوک کومه خزه چې خال لګي او کومه ورله لګي او هغه زنانه چې ورزي وباسي دا ورزي نری کوي او کومه زنانه چې طلب کوي او د چا د څوک چې کوي دا ټول باندې الله لعنت کړي. او المتفلجات للحسن د بني غاخونو کې فاصله راولي پس طریقه باندې دا غاخونه د یو بل جدا شي د حسن لپاره. المتغیرات خلق الله الله تعالی به دغه باندې هم د الله تعالی لعنت شوی. دا اسباب د لعنت دي څوک چې دا کارونه کوي. هغه سړي باندې الله تعالی لعنت کړی دی. بیهقي کې نقل لی المدخل کې امام بیهقي نقل کړلی چې کوم سړی حلال ته حلال نه وي او حرام ته حرام نه وي هغه سړی د الله په لعنت کې دی چې د جبر حکمران دی. د جبر په زور باندې راغلی دی د تغلب وي په زور باندې چې سړی حکمران شي په هغې د الله لعنت دی. دا ډیکټیټران چې په دنیا کې دي د فوجانو په صورت کې دا کار ګناهي کبیره دی. چا دله ووټ نه دی درکړی او ته په حکومت باندې راشې د پاسه او که ته خلک یې خراب دي نو د خلک چې خراب دي نو دغه طریقې نه ده چې خلک خراب دي نو عوام پوهه که نو سړی ډاکټر دی او هغه چاله علاج نه کوي نو ته به چاړه راوالې او بار به کښېنې چې ورځې غزل د اپنډیسایډ اپریشن کومه ځکه چې ډاکټرانو اپریشن یې پرېښي نو ته به هغه سړی کوم حد ته ورسې چې خلک خراب شوي دي دغه علاج نه دی چې ته پې د پاسه راشي. د جبر حکمران ملعون دی ملعون. او بل نبی علیہ السلام وایي چې دوی اوس چل کوي بیا چې ذلیله سړی اوچتوي او د عزت سړی ښکته کوي. د جبر حکمرانان ملوکیت والا راټول دا چا راوستي دي دا دي چې په دې دنیا کې. او هغه ښځه نبی علیہ السلام وایي په لعنت کې ده چې یو پیر حدیث کې راځي مشکات کې نقل دی یو زنانه وه د سړو پیزار یې پخو کړی و نو نبی علیہ السلام ویلی چې په دې ښځه باندې د الله لعنت دی چې د سړو پیزار یې پخو کړی او عکس هم دغه شان دی یو سړی د زنانه و پیزار پختو کړي. دا ټول د لعنت اسباب دي. نور هم شته او شراب والا شراب چې څوک وړي شراب چې څوک جوړوي څوک یې خرڅوي څوک یې لیکي دا ټول د لعنت اسباب دي. نو مور پلار د کنځلې کوونکي بله خبره چې مولانا مفتي صاحب کړله امام قرطبي رحمه الله هم کړله هغه دا ده چې ګورې دا خو د لعنت اسباب دي چې دا کارونه څوک کوي نو هغه ملعون دی. وګورئ مؤمن به په چا باندې لعنت نه وایي. حدیث کې راځي لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالبذی. مومن چې دی نو هغه به تان لګونکی نه وي عیبونه به چا نه لګوي او نه به لعاني چې پلاني دی لکه پلاني ته لعنتي یې د چا نوم واخلي او نه چې دی نو زبان یې خوښه زبان نه وي. د مؤمن زبان ډېر دروند زبان دی. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام حدیث نقل یو سړی و سیلۍ ته دا جامې اوچتې کړې نو هغه دې سیلۍ ته لعنت یې پې وویلو سره دې بدې یې وویلې نبی علیہ السلام ویل داسې مه کوه
اصلي چې دنو مأموره من الله دي ته الله تعالی امر کړی دی او د الله تعالی به امر باندې روانه ده او څوک چې ول بچا باندې لعنت وکي او دا هغه اهل نه دا لعنت راګرځي او د دې سړي په مخ باندې بیرته ثابت شي بل حدیث کې راځي او سړی لعنت وکي اسمانونو ته لاړ شي اسمانونو دروازې به بند شي واپس زمکي دراشي د زمکي دروازې بند شي په دې هوا کې ګرځي راګرځي او چا چې لعنت کړی الله تعالی باغ بیرته وروته نو لعنت باندې کې وره ها یو څو اسباب دي مثال په تور باندې په صفاتو باندې حکم لګولې شي لکه دې سی ویلې شي چې څوک لکه د جبر حکمران دی نو دا ملعون دی چا نوم غسل نه پکار ته د دنیا د حکمرانانو نومونه شروع کی یا دې سی ویلې شي چې لکه څوک دروغ وایي نو دا ملعون انسان دی او دا چا نوم پکې ماخله چې پلانې ملعون دی ځکه دروغ وایي دې سی منوي دې سی ویلې شي چې کوم زنانه ورزي او باسي نو ملعون دي زنانه نوم پکې ماخله پتو چې لګي پتوا دا په دې صفاتو باندې لګو په اشخاص باندې عمل لګو نو هغه به کې بخبل راځي او بل دا چې په کافر باندې هم لعنت نه وي چې کله هغه په کوپر باندې مړ شوی نه دی نو دا غي پورې ته هغه باندې لعنت نشي ویل خاص معین کافر یو ته چې دا کافر دی او سم الله تعالی په کافرانو لعنت دی نو ما خدای ته ویل چې کافرانو باندې لعنت دی او یو کس منه یادې هو چې په کوپر باندې مړ شو یقیني تور تا ته پته ولګي نو بس بیا ویلې شي په د باندې د الله تعالی لعنت او نور چې ژوندې څه پته لګي چې خاتمه ټیک شي نو ته لعنت وي او دا سړی ته بیا مشکل هم جوړي کوم خلک چې نومونه اخلي او بچا باندې دا کوي لہذا په معین سړی باندې دا لعنت پتو نشي لګي دي او اسی بس صفات باندې لګو څوک چې دا کار کوي هغه ملعون دی کاغر څوک